أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم
دينا وقيما ملة إبراهيم حنيفا دينا وقيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता है वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता है वो सोने से कंकर वो एड़ी रगड़ कर नजर में बसाने को दिल चाहता है वो सोने से कंकर वो चांदी से माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को
آواز گونجی کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت
الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف القرآن الكريم کا ختم مقرر بابرکت مجلس تے علماء کرام موجود تھی زه بلا تمهید یو خبر استاسو وړاندې کول غواړم قرآن کریم د الله کتاب دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده هر نبی له الله معجزه ورکړې ده خو د نبی د تک سره معجزه ختمه شوې ده یو قرآن کریم داسې معجزه ده چې دا به تر قیامته پورې وي او کله چې دا وا دنیا بابا دی چې دا نو دنیا الله بیا ورانه دا د نبی صلی الله علیه وسلم او معجزات کې دایمي معجزه ده په هر لحاظ سره دا معجزه ده هغه فصحا بلغا د عربو خطیبان د عربو هغه بدا اعتراض کو په نبی علیہ السلام چې دا قرآن کریم دا د ځان نه جوړ کړی دی الله سورہ عنکبوت کې خپل نبی ته وایي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون پیغمبر ته د قرآن د وحی نه مخکې نو په لیکلو پیدا نه په لوستلو پیدا غار حرا کې چې وحی رانو پیغمبر درې کړه پیلو ما انا بقارئ زلستل مستل کریم جبريل وته اقرا او ما انا بقارئ الله فرمایي تا د لیکل کولی شو نه تا لوستل کولی شو کتا چې تمخ کې د لیکل او لوستل پیجندې اذا لرتاب المبتلون بیا په باطل پرستو شک کولو په دلیل باندې اوس خو کې خو به دلیل لري سورۃ البقرہ کې 22 نمبر آیات کې الله فرمایي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اے منکرینو کې تاسو په شک کې دا کتاب د چې موږ په خپل بنده نازل کو نفعتو بسورۃ من مثله زه نن تکړه شه د دې په شان یو صورت خراوړې او ودعوا شهداءکم من دون الله خپل خدایان خپل مليان راجمه کې د شهدا د اتما باندې مفسرین کوي او د دې په شان یو صورت راوړې کتا سرشتنی د دې عاجز شو په 12 پاره کې سورہ ہود کې 14 نمبر آیات کې الله چیلنج ورکړي چې تاسو تکړه شه فاتو بعشر سور مثله مفتریات انت ما يدعو من دون الله ودعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين لسورتون روړې په مکه کې لس مشهور قبایل زکه چرته اتفاق ناراضي نو بیل یو قبیله یو سورت روړې نشه روړې د دې نماجز بیا په سورہ تور کې وشتم سپارہ کې 32 نمبر آیات کې الله فرمایي فلیاتوا بحدیث مثله انت حدیث په معنا د آیاتونو سره راوړې تاسو د دې په شان یو آیات کې تاسو شتري الله یو آیات ته راوړي د دې نماجز شو او قران کریم کې د 29 سوراتونو په سر کې الله تعالی حروف مقطعات ذکر کړی دي الف لام میم دا ورګي او دا هغه حروف دي الله فرمایي دي عربو تخی د دنیا تخی ستاسو کلام د عربی هم دغه حروف نه جوړ دی الف با تا زما کلام هم د دې حروف نه جوړ دی دا حروف تاسو سره شتا تاسو کې خف خلق شتا په هر قسم کلام باندې قدرت لري او د دې په شان دي کتاب نشي راوړي او دی وته په 29 سوراتونو کې مقرر کړي لري کله وته یو حرف وای صاد نون قاف کله ورته دود وای طه یاسین کله ورته درې وای الف لام میم کله سلور وای الف لام میم را
کله پنځه وای کاف ها یا عین صاد حامیم عین سین قاف دغه حروف دي تکړه شه د پشانتی کلام جوړ کې د دې پشانتی کتاب راوړې هغه امي پیغمبر چې نه لیکل ورتلل نه لوستل ورتلل د دې نه مخکې او داسې یو عظیم شان کلام پیش کړي چې دنیا ته عاجز راخو دلیل د دې چې دا د الله کلام دا د الله کتاب دی دا د بل چا نه یو هغه دایان د نبوت او بېمانه چې د دروغ یې مونږ ته وحي کیږي عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ فاتح مصر د دور جاهلیت کې د مسلمه الکذاب سره د دوستانه و یمامه کې بېمانه د نبوت دعوا کړو ورسته د پیغمبر علی السلام د وفات نه بعد د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې وسره جنگ وشو او یې پای کې مردار شو عمر ابن عاص د ملاقات لاله نو دیو ته وی ماذا انزل على صاحبكم استاسو په پیغمبر باندې په دې ورځ کې سره نازل شوی دی عمر ابن عاص دې ټیم کې لا مسلمان نه دی او سورې کوثر په دغه ایامو کې نازل و ناغه ته وی والله سورۃ قصیرۃ عظیمۃ یقرؤونها اصحابه قسم بالله ساجب سورۃ ته وډو کې ونته دې درې آیات باندې مشتمل ده او عظیم شان معنا پکې پرته ده چې دا مرګري وي دا یو څو سورتونه ورته وي والصافات صفا القارعات ما القارعه نو دې مسلمه خدا دعوت کوله چې ما ته موهي کیږي وتوي لقد انزلت علي مثلها بما تم داسې وحي شوی ده او دې هاتي راوړه تا ته کوم وحي شوی ده به مسلمه صرف کته کو به سر اوچت کو دې چې ګوره ما ته وحي شوی ده الفيل وما الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل وله ذنب قصير اتیو تاسو سم تر چاتی سے شهد د دوغ خرطبي ولند لکه دې کې سمانا پرترا بدې کې صحیح حکمت ده دا یو ماشوم د پتر چاچی اتی په دغه شکل باندې زناور ده خو بل حادثانی دیم صورت کم ده وی والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا واللاقمات لقما ان قريشا قوم يعتدون گوادی هغه وړه هغه ګل کی زنانه پوړو هغه ګل سره او گوادی ډوډۍ په خون کې په خولو سره او گوادی خورون کې هغه لره په نوړو سره دا قریش دا ډېر زیاتی کوونکي خلک دي نو بیا ودی بل ويا دفدع بنت الدفدعين كم تنقينا للماء تقدرين وللشارب تمنعين چنده خیاده بندک چې تاسو مر صفای نو بخړې او رسکون کی منکه بیا وته کیف ترى يا عمر ابن عاص زما د دې صورتونو مبارک استاثر آیا وخت شو او دي والله يا مسلم انك لتعلم اني اعلم انك كذاب تا تم خبر چې ما ته دا مکمل پته ده چې ته غټ دروغ دي کې سماره پته قرآن کریم د حکمتونو نه ډک دی الف لام را کتاب احکمت آیاته الله سورہ هود د آیات کې وایي دا داسې کتاب دی د دې آیاتونو محکم دي سورۃ یاسین کې وایي د آیات کې یاسین والقرآن الحکیم دا د حکمتونو نه ډک کتاب دی کله چې دې دا چیلنج قبول نکړې شو نو الله تعالی په سورہ بنی اسرائیل کې 88 نمبر آیات 15 پاره کې وایي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا پیغمبر ورته وایا انسانان څنګه چې پیریان د سره شګه او تاسو ټول راجم شه او د دې قران مقابله کول غواړي د دې په شان یو صورت جوړول غواړي هرگز نشي کولای او سوره بقره کې وته وی 33 آیات کې د 23 نمبر آیات کې فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا کدا کار مرکو نو هرگز نشي کولای قران کریم هغه وخت نه دا چیلنجونه ورکړي دي تر قیامت د سبا پورې وي د دې چیلنج مقابله څوک نشي کولای دلیل د دې چې د الله کلام دی يهوديان نشي پیش کولای چې موږ سره اصل تورات موجود دی محرف ته ډېر خبرې چرته یو څو خبرې هغه پکې پہچان هم نه کیږي چې دا د الله خبرې وي عیسایان انجیل نشي پیش کولای بل مذهب والا سکان دي باندې کرک وي ته او ګرانت او بل کتاب دی هغه نشي پیش کولای په دلیل چې دا ګری زموږ اصلي کتاب دی او اصلي نسخه ده الحمدلله قران کریم الله فرمای بل هو آیات بینات فی صدور الذين اوتوا العلم د قران کریم حافظان بشمار دا د قران یو بل معجزه ده په وشتمه پارا سوره قمر کې الله سلور کرته وای ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
الله موږ دا قران کریم دا نصیحت د پاره آسان کړی دی او بل معنا لذکر د پاره د حفظ یو معنا دا غندا د حفظ د پاره آسان کړی سوچته چې حفظ کی د قران کریم د آیاتونه یاد کی بسرو کې محفوظ کی په خالي کتابونو صرف نبی ته یاد عزیر علیہ السلام سل کال الله پر ساتلو بقره کې واقع ذکر د فاماته الله 100 عام ثم بعث به چې کله راپورته کو نو کله چې خپل علاقې تلاړو خلکو نه پیژندوي زه عزیر علیہ السلام تاسو سره څه دلیل له تورات ته د یاد نه وي هغه دومره حیران شو چې هغه ته بیا ابن الله وي وقالت اليهود عزير ابن الله سوره توبه 31 نمبر آیت کې الله وي خو لیکن قران کریم دا سه معجزه ده ژوندې معجزه چې دا د معصوم په سینو کې محفوظ پروت دی دغه څوک تحریف او تبديل نشي کولای دا د الله کلام دی نبی علیہ السلام اخر کې فرمایلی زه خو تاسو لازم خود دوه شیزونه پرېدم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنتي او کما قال تاسو کې دوه شیونه پرېدم نه به گمراه کیږئ یو د الله کتاب او دویم زما سنت جبريل لاغلی او ترمذی کې حدیث ته صحیح مسلم کې مرادی وی فتنه برازی مل مخرج منها یا جبريل د دین ابدوتو لارسی جبريل وی کتاب الله د الله کتاب وی ولی دریو خبرو ته د انسان ضرورتي چې په ماضی باندې د سوچي او راتلونکي هدف د معلومي د حال اسلام کیږي د الله پیغمبر وی فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم دغه د تیر شو حالات دي واقعات دي راتلونکي زماني احوال الله بیان کړی دي او تاسو د فیصله حل په قران کې موجود دي وګورئ حدیث ته د الله پیغمبر ډېر فضائل او ډېر فواید د قران کریم بیانې شاید چټم بلګي الغرض دا د قران کریم معجزه ده نن الحمدلله دا یو جماعت نه ده دا یو سما شومان نه دي په زرګونو په لکونو او بلکې بشماره د قران کریم حافظان دي چې قران کریم داغه اصولو کې محفوظ دي اخري خبره کوم زمونږ د اصول فقه علماء لیکلي دي چې القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا دا آیات ساتي قران کریم صرف دغه ټکو نوم نه دی صرف موږ بد الفاظ یاد کو یا پناظره یا په حفظ باندې علماوی القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا دا چې څنګه د الفاظ نوم دی دا څه د معنی نوم دی نو نیم قرآن بنی زده کو پورا به زده کو کنه ان شاء الله ماشاءالله دلته سلمان مولوی صاحب د قران کریم درس کوي تاسو نه زدا یو احد خپل کېره به درس کې ان شاء الله کېره به ان شاء الله ټیم او کوي تنګيږي بنا د قران سره د حدیثو درس هم تاسو ته کیږي هغه ته بم کېره ان شاء الله صحیح ده هذا واخر دعوانا الحمدلله خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا جگمگانے والا آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا اور نہ لانے والا لہجے خدا میں آپ نے صدا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو
खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। हर ज़मान सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। इर्तिकाए आलम कर दिया खुदा ने, सिर्फ नाम उनके, सिर्फ नाम उनके। उनकी खुश नसीबी जिनके है वो आका, जो गुलाम उनके, जो गुलाम उनके। गूंजी वादी वादी आपकी मुनादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। हर ज़मान सुन ले ये नवाए हादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमकरू वमकरुल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। زه ټول نه पहिله علما صاحبانو شکریه ادا کوم زموږ د کورنۍ ته راغلل او قاري صاحب ما ته دعوت راکړو او د علما په منځ کې خو زه خبره نشم کولی ځکه چې د دین او د قرآن یو محفل دی. بهرحال بیا هم چې یو دعوت وشي نو خامخا هلته خپل څه خیالات او اظهار پکار وي. نو ستاسو علماو نه اجازت غواړم چې تاسو څو خبرې کوم. ماشاءالله زموږ د مسجد کې سویم داسې پروګرامات کېږي، د قرآن محفل جوړېږي او زموږ کاریان صاحبان او زموږ ماشومان قرآن زده کړه کوي، ختمونه کوي. نو زه مبارکباد هم ورکوم دې بچو له، د دې چې کوم والدین دي د دین سره چې کومه مینه لري. د این علاوه دا یو خبره چې موږ څنګه وایو چې دا ختم قرآن دی او د قرآن حقوق چې دي هغه ختمېږي نه. قرآن چې انسان زده کړي نو هغې نه بعد پرې ډېر زیات فرایض راشي، ډېر زیات کارونه راشي، ډېر غټه ډیوټي راشي. او هغه ډیوټي دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله الله تعالی قرآن پرې نو نازل کړی نو هغه یو تاجر و، تجارت پې کولو او په تجارت کې خپل یو نوم جوړ کړی او ماشاءالله صادق او امین ورته مشرکین هم ویلو. او چې کله د هغه زړه تنګ شو او هغه د دې نظام نه د دې سیسټم نه تنګ شو نو غار حرا ته لاړو. هلته به ناست وو خو د دې نظام او د دې سیسټم نه تنګ راغلی، یعنې قاطع چې دا کوم ظلمونه کېږي خو الله تعالی په قرآن نو نازل کړی، نبوت نو راغلی. خو په کومه ورځ چې الله پاک قرآن نازل کو او پهله آیت پې نازل شو نو د هغې نه بعد ډېر غټ ډیوټي ورته په حواله شو. او الله پاک نبي چې دی د الله خوږ نبي هغه تجارت او هغه خپل خپلوان عزیزان تربوران رشتې هغه خوږ کلی، خپل وطن، خپل ښار، خپل مکه، حرم شریف هغه صرف د دې قرآن د خاطر او د الله د حکم مطابق هغه پرېښول او هغه نظام یې چیلنج کو چې په کوم نظام کې اوسېدلو نو الله تعالی والا ډیوټي حواله کړو. د هغې نه بعد چې کله قرآن الله تعالی نازل کو نو هغې نه بعد هغه بیا غار حرا پرېښوه، د آرام زندګي پرېښوه او بیا په دې کشمکش کې ووتلو او خپل خپلوان ټوله هسټري او ټول هغه چې کوم سیرت دی هغه ټولو ماشومانو لوی وړو ته پته ده. خو الله تعالی یو مقصد له رالېږلی او هغه مقصد پوره کولو دپاره په خپل نبي باندې سختې راوستې او ډېر مشکلات ته مخامخ شو. حتی چې د دې نه بعد چې ځي مدینې ته او خپل وطن یې پرېښو نو هغې کې یو مقصد و او مدینې ته ځي نو په قرآن کې دا هر څه ثابت دي چې د الله نبي ډېر لوی بصیرت دی، د
دا حدیثونه ثابت دي او مدینه ته ځي او مدینه کې پیله کار څه کوي چې هغه کوم يهوديان دي چې ای په سونو کاله دشمنه به وي الله نبی دی بصیرت ته تاسو ګورئ چې هغه یو د هغه يهوديانو ترمنځ د صلح کوي یا موږ وته چې امن راولي تیګ دي نه پښتانه کو کوي کنه یو ځکه امن نه ویالته کې دی یو د دې امن د پاره دی یو خپل جرګو کې اوس مقصد سره مقصد دا دی چې ریاست مدینه جوړولو لپاره دا ضروری و چې الته امن راشي امن د پاره يهوديان یو ځکل او هغه خلک یې را یو ځکل او الته چې کله امن رالو نو الته معیشت مضبوط شو معیشت چې مضبوط شو هم هغه خلکو کې الله تعالی بیا خلک مسلمانان کلو هغه کافران چې کوم يهوديان وایي کې تکړه تکړه صحابه ورانو معیشت چې مضبوط شو د الله نبی خپل ټیکنالوژي چې ده حاصله کړه ځکه چې روان ټایم د جنگونو د غزواتو د ټیکنالوژي نه بغیر هم کېږي د هغه وخت مطابق چې کومه ټیکنالوژي واغې واغسته او بیا چې د هغې نه باوجود چې مدینې ریاست جوړ شو نو بیا هم آرام نه ناست څونه غزوات شوي دي علما ته پته لري خبرې مقصد د خبرې دا دی چې قرآن انسان وویلو قرآن ختم یو کو قرآن باندې ځان پوه کړ او مزید په قرآن باندې د ځان پوهولو کوشش کوي نو دی به هله د دې دنیا کې د زندګۍ تېرولو قابل وي که هغه معاشي طاقت دی که هغه ټیکنالوژي ده که هغه علم دی د دین علم دی او که د دنیا کم علم دی اوس تاسو په خپله دې کې وګورئ چې موږ په کم ځای کې کمزوري یو مسلمانان ولې جاړي ولې موږ قرآن نه لري قرآن سره هغه مینه او هغه محبت زموږ نشته چې الله تعالی کوم مینول موږ را لېږلی د دنیا کې د زندګۍ تېرولو لپاره هغه محبت موږ نه لرو قرآن سټډي کوو نه قرآن نه موږ خپل د دنیا او د آخرت هغه خوشحالۍ چې کومې دي هلته نه روباسو محض دا وکړو چې یاره موږ قرآن ختم کړو نو د قرآن د ختم نه بعد ډېره غټه ذمهداري راغله په دې بچیانو باندې په دې لویو باندې په وړو باندې چې الله تعالی قرآن سره موږ زړه لګېدلی وي او موږ دا قرآن زده کړو خو دا یاد ساتئ چې الله پاک تر کومه قیامت نه راوستی نو دا کشمکش به وي او اوس تاسو وګورئ چې په دې دنیا کې کوم کشمکش روان دی یهودیان څونه ټیکنالوژي لري نصرانیان څونه ټیکنالوژي لري او مسلمان سره کومه ټیکنالوژي لري نو موږ دې وخت کې په هر سایډ باندې کمزوري یو موږ له دا پکار دی چې قرآن سره مینه لرو قرآن باندې منګولې خښې کړو او د الله چې کوم نظام دی په دې ځمکه باندې هغه چیلنج کړو او دا هله چیلنج کېږي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار روان یو اوس تاسو چې کوم نظام دی په دې دنیا کې او یا زموږ په دې ملک کې دی تاسو وګورئ دا د قرآن نظام دی او تاسو څه خیال دی چې موږ سره د قرآن نظام موجود وي په دې ځمکه د الله په ځمکه باندې د الله قانون موجود وي نو آیا دا خلک به داسې خوارو زارو دا د فلسطین بچو به داسې جړل دا خلک دا چې کوم شهیدان کېږي قتلېږي ظلم زیاتي روان دي آیا دا به داسې کېدل دا چې کوم خلک قرآن سره جوړ شوي کوم خلکو د قرآن باندې منګولې وي نو هغې د دنیا چیلنج کړې وه ټیکنالوژي ورسره وه د هر دور یو نمرود موجود وي د هر دور یو فرعون موجود وي د هر دور یو ابو جهل موجود وي نو د هغې دپاره الله تعالی چې کوم موږ له قرآن رالېږلی دی د قرآن په ذریعه باندې موږ په دې ملک کې په دې دنیا کې د الله په ځمکه د الله نظام کله نه قایم کړی نو د مسلمانانو دا جړاګانې او دا مسایل به ضرور وي لہذا زه مختصر کوم دا خبره علما به خبرې کوي خو د دې لپاره چې کوم جدوجهد روان دی موږ د دې نه غافله کېدی نه شو موږ ډېر خلک په دې کې مبتلا یو چې بھئی زما بنګله شته زما کور شته زما ګاډی شته زما ایجوکیشن بچي کوي بهر امریکا کې دي جرمني کې دي بس زه په کور پوره شوم په دې خلاصۍ نشته څنګه چې زمونږ سکالر صاحب وفرمایل چې انسان به ځان سره ډېر نیکۍ یوسي هغه به ضایع شي د څه وجوهاتو د وجې نه به ضایع شي خو دا یاد ساتي چې تاسو یو مثال اوس وګورئ که نه دا ژوندی مثال دی دې وخت کې چې د فلسطین د بچو په سینو کې قرآن دی زیات حفاظ دی هلته زیات چې دی هغه خلک پوهېږي
نو هغې لګیا دی څونه باوجود د دې نه چې سختۍ دي، اوبه نشته، خوراک نشته، ظلم، زیاتۍ، زخمونه دپاره چې دی پټی نشته، هغې دپاره انجکشن نشته، یا مطلب انستیزیا نشته چې په نشه کې ولا اپریشن وکړي. د هغې باوجود هغې په هغه زندګۍ کې خوشحاله دي. ولې هغې ته پته ده چې بهی مونږ الله تعالی دې نظام له رالیږلي یو، د الله په ځمکه د الله نظام چې قایمېږي نو موږ له به سختۍ راځي. ځکه چې د وخت ابو جهل هر وخت موجود دی، د وخت فرعون هر وخت موجود دی. دا نه چې فرعون ختم شو بل فرعون به نه راځي، دا نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم غزوات کړي دي زموږ هغه ډیوټي ختمه شوه، زموږ ډیوټي به تر قیامت جاري وي. دا خواست دی. علما صاحبان باقاعده په دې باندې ډېرې خبرې کوي، خو زه ډېر داسې ملګرو ته دا خبرې کوم چې ګوره دې نه مونږ مستثنا نه یو. چې ته په کور پوره شوې او ستا ډیوټي ختمه شوه، تا بچي ته صرف یو یعنی ختم وکړو، دا ختم دا قرآن د دې نه بعد زموږ دا ډیوټي ډېره زیاته مشکلات چې کوم دي دا به جاري وي، دا به ساري وي، او دې کې به الله تعالی مونږ له مالګ راولي. نو چې کله انسان د قرآن سره لګېدلی وي، هر ځای کې مونږ انشاءالله دا خبره کوو علما کوي چې قرآن سره کم خلک لګېدلي وي به ګمراه کېږي نه. دې وخت کې په دنیا کې دوه قوتونه دي، یو رحماني قوت دی، یو طاغوتي قوت دی، شیطاني قوت دی، او دا قوت به تر قیامته پورې وي. انسان ځان وتلي چې زه کوم قوت کې یم، زه چا سره روان یم، آیا زه داسې خلکو سره روان یم چې هغه ما داسې طرف ته بوځي چې د قرآن نه خپل قانون جوړوي، د قرآن مقابله کې خپل قانون جوړوي، اسمبلی کې خپل قانون پاس کوي، قانون یې خپل جوړ کړی دی، خپل څو کسان رايوځای شي او هغه اعلان وکړي چې مونږ چې د کابینې دا قانون پاس کو. نو آیا دغه خلکو سره زه ملګرتیا کوم؟ او که واقعي کوم خلک د قرآن او د حدیث لپاره منډه وایي زه به هغې سره ملګرتیا کوم. دا سوچ پکار دی چې قرآن کې یو لفظ تبدیلی سره انسان کافر کیږي، او زمونږ په دې ملک کې نظام بدلیږي، ټرانسجنډر قانون بدلیږي، د سود تحفظ را روان دی، مختلف څیزونه په اسمبلو کې پاس کیږي، مونږ خلک پرې خاموش یو، او مونږ ډېر خلک داسې یو چې په ناپوهۍ کې د دې خلکو سپورټ کوو. نو انشاءالله د هغه خلکو مرسته پکار ده چې څوک د قرآن منډه وایي، څوک د الله قانون دپاره منډه وایي، څوک د الله په ځمکه د الله نظام قایمولو کوشش کوي. نو دا مونږ باندې انشاءالله فرض دی چې د ښه خلکو به انشاءالله مونږ مرسته کوو. الله هم ښه ساته خبره ډېره اوږدېږي، یو سیاسي بیان ترې جوړېږي، خو بهرحال زه بیا هم شکریه ادا کوم، د راغلو مېلمانو هم شکریه ادا کوم. او چې کوم بچیان دي نو دا خو ما سره ډېر زیات بلد دي، ځکه چې زموږ دلته کې زموږ مخکې لویږي لګیا دی، لوی شو. زه بیا هم دا خواست کوم والدینو ته، اوس هم زموږ قانوني کې لکه هغه تعداد نه دی پکار و چې څونه خلک په دې قانوني کې موجود دي چې د ټولو خلکو حاضري وي. نو دا تاسو ګورئ چې کوم سړی د سره تاسو سره نږدې اوسېږي نو په یو بل باندې لکه دا زموږ حق دی چې هغه دا بل بچی راولي، دا بل ماشوم راولي، دا بل لوی سړي ته ووایي چې مسجد ته راځه. مسجد کې ټیک ده، مسجد کې دننه په دې قانوني کې بس نه څه مسایل به وي، د چا به یو سره نه لګي، د چا به بل سره، خو دا مسجد چې دی دا مشترکه ځای دی. نو چې چا څه ډیوټي ده د بل ملګري ته ووایي کوم کور سره کوم یو ځای بل ځای. او سپیشلی دا مې یو خواست کوو چې ګوري دلته ډېر داسې کورونه دي چې هغې کې ډېر زنانه دي، سړي بار جابونه کوي یو شی بل شی. نو تر کومه پورې چې ستاسو وس کېږي نو تاسو د یو بل سره هیلپ پکار چې مونږ دلته دا ماحول داسې جوړ کړو. ما تېر 4 میاشتې اسلام آباد کې تېرې کړې، په والله ما دویم کور والا نه پېژندو. نو مونږ دا ماحول داسې جوړول پکار چې څنګه مونږ قرآن ښایي که نه چې مونږ ټول مسلمانان یو جسد یو. نو انشاءالله په دې عمل کوو. زه بیا هم د علماو صاحبانو شکریه ادا کوم، د قانوني د خلکو ادا کوم، او بیا سپیشلی کاري صاحب چې ما له دا مقام راکړو او دلته ما له دوه خبرو یعنی وخت راکړو په هغې کې تاسو ما دا خبره مستقله واورېده. الله هم ښه ساته چې ډېره مهرباني. شکریه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الشاب نشأ في عبادة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول یو ځل درود شریف ووایئ. د ټولو نه اول زه د دې مدرسې او مسجد انتظامیې ته افتخار حاجي صاحب ته او اساتذو ته مبارکباد پیش کوم چې د امت قیمتي اساسي تعلق د قرآن سره پیدا کړی دی او هغه عظیم اعزاز نن دوی په لاس کړو چې د حفظ القرآن سعادت او د ناظرې سعادت ورته په نصیب شو. د دوی والدینو ته او د طالب علمانو ته ټولو ته د مبارک هم وي او الله تبارک وتعالی دې په صحیح معنو سره په دې باندې د عمل توفیق مونږ ټولو ته نصیب کړي. زه به کوشش کوم چې کومې خبرې وشوي قیمتي خبرې وي تکرار نه کم ریپیټیشن رانه ونه شي. مختلف یو څو احادیث تاسو مخې لږدم او الله دې وکړي چې اول پې زه عمل وکړم بیا تاسو ټول پې عمل وکړئ. د ځوان نسل اهمیت نه یو ملت یو قوم هم انکار نه کوي. ځوان نسل د هر یو قوم وطن ملت یو قیمتي اثاثه وي او د هغې قوم د ترقۍ د باقي پاتې کېدو انحصار په ځوان قوم باندې وي، په ځوان نسل باندې وي. د دې وجې نه اسلام د ځوانانو متعلق ډیر زیات تاکیدات د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره ورکړي دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم با د ځوانانو سره یو عجیبه یو گہرا اپنایت والا لگاو او تعلق و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه پس چې کوم 23 کاله میشن و که هغه مونږه مطالعه کو سیرت نزان خبر کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام د پاره اکثر چې کوم افراد کارآمد کړي دي هغه ځوانان اکثر ځوانان او دا د اسلام د ابتدایي ورځو چې کوم د اسلام د قبولیت داستانونو هغه هم دا جرأت هم ځوانانو کولو. اکثر ځوانان ابتدا کړې وه د اسلام په قبولیت کې. د دې وجې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ځوانانو سره ډېره زیاته مینه وه، محبت او د هغې د تربیت احساس و. الحمدلله ماشومانو ختم قرآن وکړو، حفظ یې وکړو، دا یو غټ سعادت دی. لیکن د دې سعادت نه غټه یو ذمهداري زمونږه د والدینو د دې ماشومانو جوړیږي او هغه دار چې دې سیز حفاظت کول. نیکی کول آسان دي لیکن د نیکی حفاظت کول ډیر مشکل کار دی او بیا په دې دور کې انتهایی مشکل کار دی او دا بهترین جهاد دی چې د نیکی حفاظت وکړي. نیکی موږ ډیر زیات په کثرت سره کولی شو، موږ سره مواقع وي، لیکن دا نیکی زموږ سره بیا ډیره په تیزۍ سره ضایع کیږي او دا بیا انتهایی غټ تاوان وي د یو مسلمان دپاره. زه خاص طور باندې دا چې کوم ماته ځوان نسل ناست دی د دې د رهنمایي لپاره یو حدیث دلته کې ستاسو مخې له وایم. دا حدیث چې کله ما په کم خپل دور کې اورېدلی او د دې په مفهوم به زه نه رسېدم. زه په 2009 کې د پېښور ګورنمنټ کالج کې طالب علم او ورسره مسجد درویش صدر کی مدرسه ده، هلته کې ما سبقونه هم د مدرسې به هم ویل. دا حدیث ما اورېدلی خو په مفهوم یې زه نه رسېدم. خو چې کله دا دور لږ جدید شو، د آی ټي د ټیکنالوژي لږه ترقي وکړله او دا جدید څیزونه زموږ لاسونو ته راغلل نو زه ورسېدم چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم دا ارشاد فرمایلی دی دا داشت ارشاد دی گویا کہ هغه په دې دور کې وخت تیر کړی دی او بیا یې د دې دور تجزیه کړې ده، مشاهده کړې ده او بیا یې هغې نه پس دا خبره کړې ده چې دا حدیث زه ووایم تاسو به هم سوچ کې لاړ شئ چې واقعي د دې ګناه د نن نه 20 کاله 30 کاله 50 کاله مخکې امکان ډېر کم خو اوس یې امکان نه امکانات دي.
او د دې امکان د وجې نه د انسان نیک عمل ضایع کیږي. انسان چې 50 کاله 30 کاله 40 کاله کوم نیکی کړې وي، کوم وخت په اسلام کې د ایمان په حالت کې تیر کړې وي، دا ضایع کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دا حدیث مبارک تاسو مخې لولم د حضرت ثوبان رضی الله عنه نه دا روایت دی. فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام کو فرمایل لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات جبال تهامة بيضاء فیجعلها الله هباء منثورا. قال لما یا رسول الله جلهم لنا صفهم لنا. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو موقع ارشاد فرمایلو موږ سره ناست او ویل زدا شانت څه خلق پیژنم چې د قیامت په ورځ باندې به هغوی راشي او د هغوی سره به نیکیانی د تهامه غره په مقدار باندې وي. تهامه په عربو کې یو پهاړي سلسله ده، غټه پهاړي سلسله ده، لکه زمونږ په ملک چې کوم همالیا ماونټین ریجن چې کوم هغه همالیا یو سلسله ده غټه، نو دغه شان یو سلسله په عربو کې د تهامه غره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې څه خلق به د قیامت په ورځ باندې د حشر میدان ته راشي او د تهامه غره په مقدار نیکیانې به ورسره وي. د غره په مقدار نیکیانې چې یو کس ځان له جمع کوي نو هغې به په دنیا کې ډېره ښه زندګي تېره کړې وي. د ایمان په حالت کې د هغې 24 ګنټې ژوند به د اسلام د اصولو مطابق تیر شوی وي. هغې به د قرآن تلاوت کړی وي، هغې به انفرادي حیثیت کې نیکی کړی وي، په اجتماعي حیثیت کې به نیکی کړی وي، د والدینو سره به حسن سلوک کړی وي، د ګاونډیانو حقوقو خیال به یې ساتلی وي، روژې به یې نیولې وي. ځکه و د تهامه غر په مقدار نیکیانې جمع شوې. لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې موقع باندې یو خطرناکه خبره وکړه، فیجعلها الله هباء منثورا. الله تبارک وتعالی به هغه نیکیانې په هوا کې د مالوچو په شان دي، د ګرد و غبار په شان دي والوزې ضایع وکړي. دا یو عجیبه خبره ده، دا د ټینشن والا خبره ده او دا د خسارې والا خبره ده چې یو انسان د دنیا نه ځان سره یو غټه ذخیره د نیکیانو وړې ده او د قیامت په ورځ به الله رب العالمین هغه نیکۍ ورته ضایع کړي چې هغه نیکیانې د دې د نجات ذریعه جوړېده. صحابه کرام حیران شو، خاموشي شوه. په دې موقع باندې حضرت ثوبان رضی الله عنه ودرېدو او تپوس یې وکړو، یا رسول الله جلهم لنا صفهم لنا. دا خلک موږ ته لږ څرګند کا، د دې خلکو موږ ته صفات بیان کا، د څه وجې نه به الله ورسره دومره د سختۍ معامله کوي، وجه به څه وي، د دوی به جرم څه وي. الله ډیر زیات رحیم ذات دی، خو دا دومره د سختۍ معامله به د دوی سره د څه وجې نه کېږي. په هغې وجه باندې به ما په هغې دور کې سوچ کولو خو زه به نه رسېدم، خو هغه وجه نن سبا ډېره زیات عام شوې ده. خاص کر زما مخې ته چې کوم د قرآن حافظان ناست دي، طالب علمان ناست دي، ځوانان ناست دي، دا به د دې احساس هر وخت مد نظر ساتي او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام وینا ده، په دې کې هیڅ شک نشته دی، دا حقیقت باندې مبني وینا ده. ثوبان رضی الله عنه ورته وفرمایل چې موږ ته د خلکو څه صفتونه وښایه چې موږ ځان وساتو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې دا به ډېر نیک خلک وي، دا به د شپې تهجد هم کوي، د ورځې به روجې هم نیسي، تلاوت به هم کوي. د دې وجې نه خو دوی نیکیانې دومره جمع شوي دي، لیکن په دې کې به یو خرابي وي. هغه خرابي څه ده؟ اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. کله چې دوی د خلوت ژوند ته ځي، دا د الله حدود پاماله کوي. کله چې د دوی یوازې ژوند شروع شي، بیا د الله نه نه یریږي، د انسان مخې ته بناوټي پرهیزګاري اختیاروي، د انسان مخې ته د تقوا یو مجسم صورت ځان جوړوي، د انسان مخې ته ذکر اذکار کوي، منځ کوي، تلاوت کوي. لیکن چې کله دا انفرادي پرسنل لایف د دې شروع شي،
د دې خلوت والا ژوند شروع شي دا بیا د الله نه یره نه کوي نه شرمېږي اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها کله چې دا یوازې شي بیا د الله حدود کراس کوي دا څنګه یوازې کېږي په یوازې کې خو انسان دومره غټ جرم نشي کولی په یوازې کې خو ته چې په یوازې حیثیت کې وي ته څوک وجلی هم نشي دویم کس به در سره وي ته به څوک وجلي چې ته د چا غیبت کې نو یو کس به موجود وي هغه به ستا غیبت اوري چې په چا تهمت تړې نو یو څه کسان به موجود وي هغې مخکې له به د چا متعلق خبره کوي په یوازې حیثیت کې انسان دومره غټه غلطۍ څنګه کوي اوس ته سوچ وکړه د دې دور طالب علمان تاسو سکول ته هم ځئ تاسو دلته مدرسې له هم راځئ ځان ته نیکیانې جمع کوئ لیکن د دې خبرې به کوشش کوئ چې دا نیکیانې ځان ته ضایع نه کړئ موبایل لیپټاپ دا زما سره په استعمال کې وي د مور پلار مخې له زه په دې باندې نعتونه لګوم تلاوت لګوم ښه ښه څیزونه پې لګوم ما رینګټون هم اسلامي لګولی وي لیکن چې په موبایل کې دننه ما سره څه پراته وي هغه زه بیا په یوازې ژوند کې د الله نه شرم نه کوم حیا نه کوم یره نه کوم د مور و پلار نه یریږم د تره نه یریږم د ماما نه یریږم د جومات استاد نه یریږم شرمېږم خو لکه چې کله زه یوازې خپلې کمرې ته راشم چې زما زړه څه غواړي زه په موبایل باندې هغه ګورم د نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها کله چې دا یوازې ژوند ته راشي دا به د الله نه شرم حیا نه کوي دا به د خپلې مرضۍ مطابق ژوند تېروي پکار دی موږ هر یو تن ته چې څنګه زه د خلکو مخې ته ځان نیک ثابتوم دا شانتي په انفرادي ژوند کې هم زه نیک وم زما خلوت چې څو پورې صفا شوی نه وي نو د الله په نیز باندې ماته نجات نه میلاویږي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دې جرم د وجې نه د دې غلطۍ د وجې نه الله رب العالمین به دې ټولې نیکیانې ضایع کوي دا نیکي جمع کېدل ډېر آسان دي حفاظت یې ګران دی او په دې کې ذمہ داري د مور و پلار هم ډېره زیاته ده د مور و پلار ذمہ داري په دې دور کې د اولاد تربیت بهترین جهاد دی بهترین عمل دی د نبی علیه الصلاة والسلام نفسیات ډېر بهترین نفسیات وو هغې د خپلو نفسیاتو په ذریعه باندې موږ ته تر قیامته پورې یو د لار ښودلو لپاره اصول پرېښي دي د ژوند تېرولو لپاره اصول پرېښي دي نبی علیه الصلاة والسلام به د مخامخ کس د مزاج مطابق هغې ته نیکي خوله چا به ورته وویل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بهترین عمل څه دی په هغې کې به چې کومه کمزوري وه هغه کمزوري به ورته هایلایټ کړله چې په ټایم باندې لمونځ کول بهترین عبادت دی چا به دې تپوس وکړو چې بهترین عبادت څه دی چې په هغې کې کومه کمزوري ورته وي چې د مور و پلار خدمت کول بهترین عبادت دی چې مخامخ کس کې به لږه کمزوري وه د جهاد متعلق ورته وویل چې جهاد ته تلل بهترین عبادت دی د مزاج مطابق به یې هغې ته د هغې د کمزورۍ په صورت کې هغه عمل بهترین ښودلو په دې وخت کې د اولاد تربیت بهترین عبادت دی دا د امت اساسه ده او موږ ګورو په دې معاشره کې کومه افراتفري ده څومره مشکلات دي دا زموږ د مسلمان د کور نه وتونکي افراد دي دلته کې چې کوم سنیچنګ کېږي دا زما استاد د کور نه وتونکي مسلمان بچی د بل نه موبایل اخلي دلته کې چې کوم قتلونه کېږي دا زموږ مسلمانان کوي دلته کې چې کوم زموږ په ملک کې کرپشن کېږي دا زموږ مسلمانان کوي دلته کې چې د خور نه په جایداد کې په میراث کې حصہ اخلي مسلمان دی اخلي په پاکستان کې چې ته د کرایم ریشو وګورې دلته کې غیر مسلمه هم شته خو د غیر مسلمو کرایم ریشو بالکل د نش برابر ده مسلمان کس جرم کوي وجه سره چې دې تربیت نه کېږي تربیت لازمي څیز دی او چې تربیت ونشي نو مور و پلار هم په دې جرم کې شامل دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حدیث مفهوم در سره وړاندې کوم چې د قیامت په ورځ باندې به د یو جنۍ د وجې نه د یو زنانه د وجې نه څلور سړي جهنم ته ځي څلور کردارونه د سړو به جهنم ته ځي یو جنۍ به الله ته وایي چې یا الله زه د دې فلانکي لور یم خو د دې زما تربیت نه دی کړی د دې فلانکي ښځه وم زما په باره کې فکرمند نه و د دې فلانکي خور وم زما په باره کې فکرمند نه و د دې فلانکي
مور هم خو زما په باره کې فکرمند نه و، زه په کور کې وم خو زما په باره کې فکرمند نه و. دا څلور کردارونه به الله جهنم ته لیږي د دې زنانه د شکوې شکایت د وجې نه چې کله موږ د اولاد تربیت ونکړو. د اولاد تربیت چې ته ونه کې د خپل زوی نه د خپلو حقوقو مطالبه هم نشي کولی. دا د شریعت او د عمر فاروق رضی الله عنه فتوا ده. عمر فاروق رضی الله عنه ته یو والد راغی او د خپل زوی متعلق دې شکوه وکړه چې زما خیال نه ساتي، زما حقوق نه پوره کوي، زما فرمان بردار نه دی. عمر فاروق رضی الله عنه هغه زوی ورته طلب کړو او ورته ویل چې ستا پلار ستا متعلق ګیله کوي، ته د دې د حقوقو خیال ولې نه ساتي؟ هغه زوی عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي چې د پلار حقوق شته، آیا د زامنو هم څه حقوق وي که نه وي؟ وی او وی. اے امیر المؤمنین ته ماته زما حقوق وښیه، ماته زما د حقوقو پته نشته. عمر فاروق رضی الله عنه ته 3 حقوق په نښه کړل چې دا ستا په پلار باندې حقوق دي. پیرنی حق دا دی چې کله ستا پلار د نکاح لپاره اراده کوي دا به د نیکې ښځې خیال کوي چې د نیکې ښځې سره پاک دامنې ښځې سره د دا شانتې زنانه سره نکاح وکړي چې د اولاد په باره کې د فکر والا زنانه وي. دویم ستا حق دا دی چې تا ته به ښایسته نوم دي، ښایسته قرآن و حدیث مطابق. او دریم ستا حق دا دی چې د قرآن تعلیم به درکوي، د قرآن تعلیم به درکوي، د قرآن تعلیم به درکوي. هغه زوی عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي چې زما پلار یو حق هم نه دی پوره کړی. د مجسڼې زنانه سره یې نکاح کړې ده، زما مور مسلمانه نه ده، ما ته نوم جعل ایښی دی. جعل په عربی کې یا توري ته وایي، زموږ معاشره کې هم دا نومونه ګنده ګډوډ نومونه ږدو. تورۍ نوم زموږ په معاشره کې عام دی، تورۍ. جعل یا د ډیران چینجي ته وایي، وایي دا یې ما ته نوم ایښی. زه په معاشره کې په ما پورې خلک خنداګانې کوي زما د نوم د وجې نه. او دریم چې زما کم حق دی د قرآن تعلیم، ما ته د قرآن تعلیم نه دی راکړی. عمر فاروق رضی الله عنه په هغې موقع باندې فتوا ورکړله او پلار ته وویل چې تا ته حق نشته دی چې د خپل زوی متعلق ته ګیله وکړي. بیا دلته کې مقدمه یې ورته خارجه کړله چې بیا زما مخکې له را نشي چې د زوی متعلق شکایت وکړي. ته د زوی متعلق به شکایت هله کوې چې کله د زوی د حقوقو خیال وساتي. په دې دور کې د خپلو زامنو تعلق د قرآن سره، د کتاب الله او سنت سره پیدا کول، د جماعت سره، دا زموږ اهمه ذمه داري ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الا کلکم راع، خبردار خبر شئ تاسو ټول سرپرستان یئ، نگهبان حیثیت تاسو ته حاصل دی، د یو شپونکي حیثیت تاسو ته حاصل دی چې شپونکی څنګه په خپله رمه باندې ذمه دار وي، دا شانتې په تاسو کې هر یو فرد د خپلو لاندې خلکو متعلق ذمه دار دی. پلار نه به د هغې د اولاد متعلق تپوس کیږي، د خاوند نه به د هغې د ښځې متعلق تپوس کیږي. دا موږ ته یو حیثیت حاصل دی، موږ باندې یو مسؤلیت دی، یو ذمه داري ده. په دې دور کې زه په خپل انفرادي ژوند کې نیکي کومه، زه 5 وخته مونځ هم کوم، خو د اولاد په باره کې فکرمند نه یم. دا زما نیکي به ضایع کېږي. د اولاد په باره کې د غفلت والا کس د قیامت په ورځ باندې به الله رب العالمین د داسې اولاد ګیله کوي چې الله دا زما والد خو زما تربیت یې نه و کړی، ته دې ته ډېر لوی هلاکت ورکړي. او د قیامت پورې به خپل اولاد پر خپل پلار باندې لعنت وایي. بچې پیدا کول کمال نه دی، د بچی د پیدایش نه پس د هغې تربیت کول دا کمال دی او دا پیغمبري مشن دی. حضرت زکریا علیه السلام د الله نه د اولاد په باره کې سوال کوي، خو د اولاد په باره کې د سوال په موقع باندې هم دا فکرمندي ورسره ده چې الله زه به د خپل بچي نسبت د دین سره قایم ساتم، د بیت المقدس خادم به یې ساتم. د فکرمندۍ هغه احساس پکې و چې ما ته اولاد راشي زه به یې تربیت کوم. موږ وګورو زموږ پر معاشره کې ډېر مذهبي کسان وي خو اولاد انتهایی مضر وي، فسادیان وي. دا کمال نه دی، دا کمال نه دی. ته خپله پرهیزګاري لږه کمه کړه خو د خپل اولاد تربیت وکړه. 5 وخته مونځ کوه، نوره پرهیزګاري کمه کړه خو د اولاد تربیت کوه. په دې پرهیزګارۍ باندې هیڅ هم نه
چې ستانه اولاد د جهنم په طرف باندې ځي او ته د خپل ځان په باره کې صرف فکرمند وي ځان له نیکي راجمع کړي دا د رهبانیت سوچ دی الله تبارک وتعالی دې په دې څو مختصر خبرو باندې اول ماته بیا تاسو ټولو ته عمل توفیق را نصیب کړي زه یو ځل بیا تاسو ټولو ته مبارکي هم ویم او الله دې دا کلام پاک زمونږ دپاره د شفاعت او د سفارش ذریعه وګرځي او دا باغې ټیم کې د شفاعت او د سفارش ذریعه ګرځي چې کله موږ په دې باندې په صحیح معنی سره عمل وکړو الله دې پر عمل توفیق را نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز علماء کرام او قاری سلمان صاحب امام مسجد هذا عزت مند مسلمانانو اول خود دې خبرې لږ معذرت او معافي غواړم تاسو نه زما د قاري صاحب سره دا وعده وه چې انشاءالله د ماسخوتن جمع نه به زه مخکې درځم نو زما امامت خطابت تنلا فارم کې دی مدرسه مې میره کې چوړی کې ده او کور مې جمیل چوک کې دی نو درې ځای تقسیم یم کور ته راغلم نو هغه راپسې رنګ وشو چې یو زنانه وفات شوې ده او ماسخوتن موږ پسې بیا جنازه شي نو علما دو مقتدیانو کې دي مال چې هغې د جنازه وکړي او زه دلته ځم وایي چې نه جنازه چې ته ونه کړي نو هغه زنانه ورور او هغه بچي خفه کېږي بیا چې ته به جنازه کړي نو 9 بجې جنازه وشوه او بیا روان شو تاسو انتظار کړی دی تاسو وخت تېر کړی دی الله دې ستاسو د الله په دې کور کې ناسته په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي خدا د سعادت خبره ده چې د الله کور کې ناست دي او د الله رب العالمین د کلام ختم سلسله کې د انس ابن مالک رضی الله عنه دا عادت مبارکه و چې کله به د تلاوت ختم وکړو نو د کور اهل و عیال بیا را جمع کړل او هغوی ته به یې فرمایل چې زه به دعا کوم تاسو پې امین وایئ بیا د قرآن مجید د ختم په وخت کې دعاګانې قبلیږي او یو بله مسله دا علما لیکي چې څوک د قرآن مجید د ختم په ورځ باندې یوازې د ختم په ورځ باندې په ختم کې شریک شي او د ختم په دعا کې شریک شي الله تعالی د مکمل قرآن مجید ثواب ورکوي او الحمدلله اوس علم ډېر اسان شو ډېرې لرې سفرې به وي یو واقعه ته ذکر کوم بس بقي ابن مخلد رحمه الله یو ډېر لوی فقيه او محدث عالم دی 201 هجري کې پیدا شوی دی او 276 کې وفات شوی دی 75 او یا کال عمر د اندلس نو په هغه وخت کې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله دا هغه چې کوم تکلیفونه برداشت کړي په هغه جیل کې دا هغه وخت چې کوم بادشاه د فلسفې نه متاثره شوی د خلق القرآن یو غټه فتنه برپا شوې وه او د هغې مقابل کې امام اهل سنه
امام احمد ابن حنبل رحمه الله د غر په شان ولاړو نو بقي ابن مخلد رحمه الله د امام احمد ابن حنبل رحمه الله د پاره علم د پاره راته او امام احمد سے په بغداد کې وو او د اندلس او د بغداد په منځ کې 4000 میله مزل دی لکه د دې ځنه چې کراچۍ راځي او بیا راځي د دې رم زیات او دا مزل پیدل کړو په څو میاشتو کې چې کله بغداد ته راورسېد نو پته لګېدله چې دغه وخت کوم بادشاه دی هغه د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه خلاف معتزلي و امام احمد ابن حنبل په درس باندې پابندي لګولې وه نو بقي رحمه الله چې راورسېد انتهایي زیات خفه شو په یو مسجد کې د درس حلقه لګېدلې ده علما تپوس کوي د راویانو په باره کې چې د دې حدیث پلانکې راوي څنګه دی ویضعف او ويوثق او يقوي ويضعف ويضعف وایي چې دا ضعیف دی دا صحیح دی ثقه دی نو دې تپوس کوي چې دا یحیی بن معین رحمه الله دا د جرح او تعدیل لوی امام دی نو هغه سره درس کې لږ شریک شو نو د هغه ملګرو نه تپوس وکړو چې د امام احمد ابن حنبل کور راته وښیوئ نو د هغه کور ورته یو ملګري وښوده چې هغه یې کور دی کور ته چې راغی نو دروازه یې وټکوله امام احمد ابن حنبل رحمه الله راووت وایي چې دننه شه د ستنې نه دې خوا شي چې څوک دې ونه ګوري ما باندې پابندي ده او پوره د نګرانۍ لاندې یم وایي داسې معلومېږي چې ته ډېر مسافر سړی د لرې نه دې مزل کړی دی وایي چې ته ډېر لرې نه راغلی یم وایي د کوم ځای نه وایي چې د اندلس نه راغلی یم وایي چې دا خو ډېر بعید نه راغلی وایي څنګه راغلی وایي تا نه علم حاصلولو دپاره وایي تا ته خو پته لګېدلې ده کوم مصیبت چې ما باندې نازل شوی دی وایي چې او ما ته پته ده نو وایي چې دا ما باندې پابندي ده نو دا به څه کوو بقي رحمه الله هغه وخت چې هوټل کې څه انتظامات یو کمرې په کرایه ونیوله وایي که تاسو ما ته ټیم راکوئ نو زه به د ساحل او د ملنګ په شکل راځم او د خیرمان په شکل به راځم دروازه کې تاسو ورځ کې ما ته یو حدیث وایي به زما دپاره کافي ده بس وایي ټیک ده نو بقي رحمه الله خپل هوټل له به ته شپه به یې وکړه غرمې ته نږدې ټیم کې به راغې او سر مې کپړه تاو کړې وه امسا مې لاس کې اخیستې وه شکل یې د ملنګ جوړ کړی و نو आवाज به وکړ اجرکم علی الله امام براوت امام اهل سنت امام احمد ابن حنبل رحمه الله دروازې نه شاته به یو دوه درې احادیث هغه ته ولوستل هغه به یاد کړه هغه ته نه لاړه په دې کې څو ورځو کې تقریبا څه د پاسه 300 احادیث یاد کړه نو هغه بادشاه مړ شو بل بادشاه راغی امام احمد هغه پابندي اوچته شو امام احمد ابن حنبل رحمه الله درس شروع کړ د دنیا په زرګونو خلک او علما امامان محدثین فقها دا به درس سلسله شروع شو درس کې به حاضر وو دعا آدابو کې دا دي چې درود شریف مخکې ویل شي او د هغې سره نبي علیه السلام فرمایي چې بعض یې دعا کوي او بعض یې امین وایي الا استجابهم الله مگر الله تعالی یې قبلوي زه به دعا کوم تاسو به امین وایي بیا به خلک بیا درود شریف وایي نو امید دې موږ تاسو ټول فقیران یو چې الله زموږ ستاسو جوړې کې څه واچوي دا یاد ساتئ چې کله مصیبت او تکلیف راته دعا ونه پرېږدئ الله یو دعا لوستل دي یو دعا غوښتل دي موږ دعا وایو وغواړو نه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم خدای قبول یو دعا غوښتل دي چې الله د تا نه بغیر زما بل در نشته د تا نه غواړم که نن نه قبلې بیا یې درنه غواړم بیا یې درنه غواړم بیا یې درنه غواړم
ایو کس ویلا و الهی عبدك العاصي اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. الله ستای ګناهګار بنده ستا کور ته راغلی دی، د خپلو ګناهونو اقرار کوم او تا نه دعا غواړم. یو ویل چې لبیک، اواز به وشي چې لا لبیک لک، نو هغه به ویل چې یا الله که زما لبیک قبول نه وي نو بیا به م راځمه، بل در مې نشته. نو آخر ورته ویلي چې ستا لبیک قبول شو، نو دروازه به ټکوي، وی من دق باب کریم فتح، د کریم دروازه چې چا ټکولې ده کلاو شوې ده. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس أجمعين. الله رب العالمين ده حاضر جميعا سلامت نصیب کا. یا الله ده حاضر جميعا سلامت نصیب کا. یا الله ده حاضر جميع ټول حاضر استا په دربار عالیه کې قبول او منظور کا. الله رب العالمین ده حاضر مسلمانانو حاضری استا په کور کې استا د کلام په احترام کې په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کا. یا الله کوم ماشومان استا د کلام ختم وکړي په حفظ ناظری سره په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کا. الله د والدینو لپاره صدقه جاریه جوړه کا، د استادانو لپاره صدقه جاریه جوړه کا. الله د ټول امت لپاره د سعادت او د نیکبختۍ سبب وګرځوه. یا الله په دې مسجد کې څومره محنت کیږي، یا الله محنتونه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کا. الله رب العالمین دې ټول علاقې لپاره د خیر او د سعادت ذریعہ جوړ کا. یا الله د حاضر جمع کې څومره ملګري بیماران دي، یا الله ټول ته صحت او عافیت ورکړه. یا الله څومره پریشان حال دي، موږ ټول پریشان حال دي چې یا الله زموږ د مرګ نه وروسته څه کېږي او زموږ د مستقبل زندگی به څنګه وي. یا الله دې ټولو ملګرو پریشاني ختمه کړه. یا الله اسباب د پریشانو ختم کا. یا الله ناست ملګرو کې د چا اولاد دې نیکان صالحان بچي ورکړه. الله د چا کورونو کې اختلافات د محبت باندې بدل کا. الله چا د روزګار کمزوري ده، الله په روزګار کې خیر او برکت واچوه. الله رب العالمین بیا د څومره علماء کرام دي، حفاظ کرام دي، الله د ټولو زندګۍ کې خیر او برکت واچوه، حاجتونه یې پوره کا. الله ستاسو د دین د خدمت لپاره استعمال کا. د ټاون چې کوم حاجي صاحب د مشر، الله رب العالمین د هغې په کاروبار کې په اولاد کې خیر او برکت واچوه. د هر قسم آفتونو او مصیبتونو نه په حفاظت کې وساته. الله رب العالمین ټول امت مسلمه په حال باندې رحم وکړه. یا الله عالم کې څومره مسلمانان ستاسو د دین محنت کوي، الله د ټول محنتونو په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کا. محنتونو کې خیر او برکت واچوه. یا الله په عالم کې مسلمانانو سره ظلم کیږي، الله رب العالمین د ظالمانو مخنیوی وکړه. الله مسلمانان د هر ظالم د ظلم نه آزاد کا. الله رب العالمین امت مسلمه په حال باندې رحم وکړه. یا الله موږ باندې نیکان صالحان مشران راوله. الله رب العالمین ټول امت مسلمه د قرآني تعلیماتو په رڼا کې متفق او متحد کا. یا الله کومې فتنې دي او کومې فتنې راځي، الله زموږ د ټولو حفاظت وکړه. الله رب العالمین زموږ د ټول ملک په قرآن او قرآني تعلیماتو باندې آباد او منور کا. الله رب العالمین بدامنۍ دي، پریشانۍ دي، الله په امن خوشحالو باندې بدلې کا. الله رب العالمین په دې ټول کې څومره ملګري زندگی کې الله د ټول په زندگی کې خیر او برکت واچوه.
الله رب العالمین حاضر مجلس کې څوک د کوم ځای نه راغلي دي الله هر قدم یې د نیکۍ په تله کې واچوه د ناستو ملګرو ټولو جایز حاجتونه پوره کړه الله رب العالمین د دنیا او آخرت خوشحالۍ یې نصیب کړه الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ مصیبتونو حفاظت وکړه یا الله ستا د کلام د تعلیماتو مطابق زندگی نصیب کا الله رب العالمین قرآن مجید زمون لپاره شفاعت کوونکی جوړ کا الله قول کې زمون لپاره رڼا جوړ کا الله رب العالمین فتنې راځي الله زمون د ټول حفاظت وکا الله رب العالمین زمون د ټول ملک په قرآن او قرآنی تعلیمات باندې آباد او منور کا الله رب العالمین بد امنۍ دي پریشانی دي الله په امن خوشاله باندې بدل کا الله رب العالمین په دې ټول کې څومره ملګری زندگی کې الله د ټول په زندگی کې خیر او برکت واچوه الله رب العالمین حاضر مجلس کې څوک د کوم ځای نه راغلي دي الله هر قدم یې د نیکۍ په تله کې واچوه د ناستو ملګرو ټولو جایز حاجتونه پوره کړه الله رب العالمین د دنیا او آخرت خوشحالۍ یې نصیب کړه الله د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ مصیبتونو حفاظت وکړه یا الله ستا د کلام د تعلیماتو مطابق زندگی نصیب کړه الله رب العالمین قرآن مجید زمون لپاره شفاعت کوونکی جوړ کړه الله قول کې زمون لپاره رڼا جوړ کړه الله رب العالمین ستا د رضا د حصول او د جنت د دخول ذریعہ جوړ کړه الله رب العالمین د قیامت د شرمندګۍ نه حفاظت وکړه یا الله د جهنم د عذابونو نه حفاظت وکړه یا الله ستا رضا او ستا جنت نصیب کړه وکم اعمال باندې حاصلېږي د هغه اعمال او اخلاق توفیق را نصیب کړه الله رب العالمین د خالص او د سرملګری کوم ګروپ دی او کوم جماعت دی او کوم ملګری دی استادان الله د غي مهنتونو کې خیر او برکت واچوه څوک سره تعاون کوي مالی تعاون او ذکر خیر کې الله غي ته خیر او خوشحالي نصیب کړه د غي په زندګۍ کې خیر او برکت واچوه یا الله موږ ګناهګاري زموږ د ټولو نیواړه په کار ګناهونه معاف کړه مستقبل کې د ګناهونو وساته الله ستا په دې استقامت نصیب کړه یا الله حرکات هم په کامل ایمان راوله آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب حفظ کې چې کوم دی پلنۍ نامه چې کوم دی د مشهود عظمت ده چې د عظمت بچی دی موږ سره یې الحمدلله په یو کال کې حفظ وکړو ډېر محنت یې کړی دی نو دې دې راشي او زموږ د اساتذې کرامو نه چې کوم دی خپل پګړۍ چې کوم دی اوسو بل چې کوم دی موږ سره احمد خان دی او د والد صاحب چې کوم دی عارف الله دې موږ سره حفظ کړی دی بهر ډول نه راځي خو شوق ډېر دی هلته راځي موږ سره محنت خواري وکړل او حفظ یې سرته ورسوو الله یې تقبل کړي زموږ د اساتذو له دې پګړۍ دا چې کوم دی دا حفاظ کرامو دې نه بعد موږ سره د ناظري طلباو هم څه ختمونه کړي دي په دې کال کې نو هغې ته هم زموږ اساتذه چې کوم دی پګړۍ ورسره کوي پهله نمبر باندې چې کوم دی ایان خان ولد امتیاز خان والد موجود دی دې موږ سره ناظره کړې ده الله دې قبول کړي او اساتذه نه شي د دې ایان یو بل ورور حباب خان هغه هم موږ سره ختم کړی ده او هغه دې به راشي د استادانو چې کوم دی هغه دې پګړۍ دا دواړه دریم کس چې کوم دی په ناظره کې موږ سره احمد جهانگیر چې د یو بل ورور هغه حفظ کړی موږ سره او دی چې کوم دی موږ سره ناظره کړی حفظ شروع دی نو ته هم ناظره کړې ده او دلته چې کوم دی استاد دې پګړۍ بل چې کوم دی موږ سره احمد اظهار د اظهار زوی دی د موږ سره ناظره کړې ده تېر کال کې په دې کال کې دی دې کال کې ناظره کړې الله دې قبول کړي او اساتذه باندې چې کوم دی پګړۍ
هم د دې ورور رحمت ورور حماد اظهار هغه هم موږ سره نظر کړی او حفظ هغه هم شروع دی هغه د راشي او خپل پګړۍ د اساتذه کرامو بل طالب علم موږ سره حبیان عمران چې د عمران زوی دی موږ سره ختم کړی دا هم محنت کړی حفظ شروع دی امید کوو دعاګانې کوو چې حفظ هم پوره کړي نو دې د راشي د اساتذه کرامو نه پګړۍ وسوي دا د عمران خان زوی دی انشاءالله بل طالب علم موږ سره شایان خان د محب الله زوی دی او دې دورونه موږ سره په تېر کال کې چې کوم نه ختمونه کړي دي الله دې قبول کړي او راځي چې اساتذه کرام باندې خپل پګړۍ چې مومن دی بری خان کلیوال دی کلیوال دی قسم خانه چې څه په نشته سمخانه چې دلته هم د دې شایان یو بل ورور سفیان خان هغه موږ سره ختم کړی دی هغه د مراشي او د اساتذه کرامو نه چې پګړۍ وصول کړي دا ټول لا وړوکی چې کوم موږ سره دی راغلی او الحمدلله په دې کال کې ختم وکړو ډېر کم عمر دی نو دا د فخر او د اعزاز خبره ده او قاعده کې را نه شو مزه قاعده چې راوښه بیا دوستر وایي ادوارد نو نه حافظ جوړ شي ان شاء الله دله پټکي مضبوط وایي بارك الله فيك دا ونکو زیخوي اخري طالب علم موږ سره په ناظره کې چې کوم دی هغه احمد عارف دی چې عارف زوی دی دې موږ سره ختم کړی پوره سیشن تیر شوی په دې کې چې چا د ټول نه بهترینه کارکردګي کړې په حاضرۍ کې په اسباقو کې محنتونه کړي دي چا چوټیانې نه دي کړي وغیره د هغې دپاره څه نسې انعامات چې کوم دی د مدرسې طرف نه خصوصا زموږ د طرف نه هغې دپاره مقرر دي دا به طوره تحفه دي او اساتذه کرامو ته درخواست ده چې په خپل ځای ودرېږي او دوی ته چې کوم دی دا انعامات هم ورکړي ایان خان دې راشي چې د بهترین کارکردګي ده په اسباقو کې محنت یې کړی خواري کړې ده او اسرار صاحب نه چې کوم دی د خپل اخلاقي اصول کې خپل انعامات ماشاءالله دیم کس چې کوم دی هغه احمد اظهار دی دې ته هم راشي او د مولانا محمد ظاهر صاحب نه چې کوم دی خپل هغه انعام هغه وصول کړي السلام علیکم مبارک حماد خان دې راشي د بهترین کارکردګي په اسباقو کې او د مولانا عبدالرازق صاحب نه چې کوم دی خپل انعام وصول کړي حباب دې راشي او د اسرار صاحب نه چې کوم دی خپل انعام وصول کړي سفیان دراشي او د حافظ الرحمن صاحب نه چې کوم دی خپل انعام وصول کړي سفیان عظمت احمد عارف دراشي او د مولانا عبدالرازق صاحب نه چې کوم دی خپل انعام وصول کړي ابیرا دا د امتیاز ګروپ د موږ سره په مدرسه کې خصوصا جنکۍ نور نه وي دا په ابتدا کې راغلی اوس جنکۍ ډېرې دي خو دې بهترین په شوق سره راغلی ده محنت یې کړی خواري کړې ده مولانا ظاهر صاحب ته درخواست دی چې د خپل لاسونو باندې دې له تحفه ورکړي شایان خان دې راشي او د اسرار صاحب نه چې کوم دی خپل انعام وصول کړي سفیان خان هغه دې راشي ماشوم او هغه دې د مولانا ظاهر صاحب نه چې کوم دی خپل انعام وصول کړي احمد جهانگیر دې راشي او د مولانا عبدالرازق صاحب نه چې کوم دی خپل انعام وصول کړي سهیل جهانگیر دې راشي او د اسرار صاحب نه خپل انعام وصول کړي
سعد خان د راشي او د مولانا محمد ظاهر صاحب چې کوم د خپل نام وصول ابيان د راشي او د مولانا محمد ظاهر صاحب چې کوم د خپل نام احمد عارف چې د راشي او د مولانا حافظ الرحمن صاحب د خپل نام وصول مشهور عظمت راشي او د مولانا عبدالعزیز صاحب د خپل نام وصول او د اخیری کس ته د زما په خیال راغلی باندې په والد صاحب ناستې ودان د ټول کال چې کله راغلی دی نو دې کې به زه مبالغه نه کوم هر وخت چې کوم دی سبق ته راغلی نو بلکل صفا کپړو کې هر وخت تازه ور به داسې چې د ویښتونو به وګم کړي هر وخت راغلی او صفا بلکل د صفایي خیال ساتلی دی او حدیث ته چې صفایي نیم ایمان دی په والد صاحب موجود دی نو هغه دې راشي خیال نشته دی بهترین والد صاحب خیال نشته دی خو زه د هغې دپاره دا انعام دی او دا به موږ ته انشاءالله ورکوو نو د صفایي ډېر اهتمام پکار دی زه خپلو اساتذو چې کوم دی شکریه ادا کوم هغوی په خپلو خپلو ځایونو باندې کښېني ډېر مهرباني بل چې کوم دی موږ سره احمد خان دی او د والد صاحب چې کوم دی عارف الله دې موږ سره حفظ کړی دی په هر ډول درجه خو شوق ډېر دی هلته راځي موږ سره محنت خواري وکړل او حفظ یې سرته ورسوو الله یې تقبل کړي زموږ اساتذو دا چې کوم دی د حفاظ کرامو دې نه بعد موږ سره د ناظري طلباو هم څه ختمونه کړي دي په دې کال کې نو هغوی ته هم زموږ اساتذه چې کوم دی په ډېر سره کوي پهلے نمبر باندې چې کوم دی ایان خان وجد امتیاز خان صاحب موجود دی موږ سره ناظره کړې ده الله دې قبول کړي او اساتذه بجی ایان یو ټول باب خان هغه هم سره ختم کړی و او هغه دې راشي د استادانو چې کوم دی دریم کس چې کوم دی په ناظره کې موږ سره احمد جهانګیر چې د دې یو بل ورور هغه حفظ کړی موږ سره او دی چې کوم دی موږ سره ناظره کړې حفظ شروع دی نو ده هم ناظره کړې ده او دلته چې کوم دی استاد دی په ډېر ورسره بل چې کوم دی موږ سره احمد اظهار دا د اظهار زوی دی ده موږ سره ناظره کړې ده تېر کال کې په دې کال کې دی په دې کال کې ناظره کړې دا د قبول کې اساتذه دویم کس چې کوم دی هغه احمد اظهار دی د دې راشي او د مولانا محمد ظاهر صاحب چې کوم دی خپل انعام احمد خان راشي کوم بهترین کارکردګي په اسبابو کې او د مولانا عبدالعزیز صاحب چې کوم دی خپل انعام وباب راشي او د اسراء صاحب چې کوم دی خپل انعام سفیان راشي او د عبدالرحمن صاحب چې کوم دی خپل انعام